بسم الله الرحمن الرحیم. دا دو سیزونه چې دا ډیر زیات اهم ترین دي. هر کله چې انسان ته دا دو سیزونه یې نو دا به سیده رواني په لار باندې به سیده به ګمراه کېږي. یو د الله نه امید ساتل او بل ته یریدل. که ته صرف د الله نه یره ساتي نو دا هم خانه ته ځکه چې بیا به مایوسه بل عمل به نیک نه کوي نو بیا هم بربادي صرف یره خو کافي نه ده. او که ته صرف د الله نه امید ساتي یریږي نو بیا به د سره اړو نیک عمل کوي نه چې بس هم الله نه امید دی بخي به نو چې دغه ایره نه صرف امید دام نقصان دی او که صرف ایره د الله نه امید نه دام نقصان دی. دا کله چې دا ګلز ګوز اسمان کې راشي کنه برېښناګانې نو یو طرف ته مونږ یریږو چې ته تندر را پرېنوځي یا چې ته عذاب را نشي سخت ماحول جوړ نشي او بل طرف ته مونږ د باران تم لرو امیدم ساتي یو يرم لرو او بل امیدم ساتي. نو الله پاک دغه شان دا هغه نه امیدم ساتل دي د رحمت او یریدلم دي پکار دي ګوره چې دغه نافرمانی درو نشي. نو هر کله چې موږ د الله نه یریږو نو بد اعمال به نه کوو او چې د الله نه امید ساتو نو خپل اعمالو کې به اضافه کوو په دې اعتبار سره چې چېرته که چې ته واړه ګناه را نه وشي نو توبه به وباسو ځکه چې د الله نه امید دی او آینده به بله ګناه نه کوو ځکه چې د الله نه یریږو. نو زکریا علیه السلام او دې دواړو به دا کول هم به امید ساته د الله نه او دغه شان به یریدلم. بیا دې د عیسی علیه السلام نه مخکې دی رالل بیا ځکه پسې د مریم علیه السلام تذکره راله چې دې نږدې وخت تېر شوي او دا دواړه علما فرمایي چې زکریا علیه السلام هم د بني اسرائیلو ډېر زیات پیغمبران چې دی وژلي او په دې کې دا زکریا علیه السلام هم چې دی قتل کړی او یحیی علیه السلام یې قتل کړی. نو دې نه مخکې بني اسرائیلو چې ډېر زیات انبیا چې دی قتل کړي دي او وژلي دي او د هغې په وجه باندې به الله پاک دغه قوم باندې عذاب راوستو هغه هم د قتل په صورت کې چې د یو نبي په قتل باندې 50,000 پورې کسان په هغه علاقه کې مري. زکریا علیه السلام پورې پسې چې څنګه ورله نو زکریا علیه السلام یو ونې طرف ته منډه کړه هغه ونه ورته کولاو شو زکریا علیه السلام پکې ونه ننوته ونه کې نو دې لیکي چې یو لمنې لږ بار پاتې شو هغې ته پته چې دې ونه کې دی هغوی هغه ونه ورېبله او په ونه کې چونکې هغه دننه و بس هغه هم داسې طریقه باندې ذبح کړو چې دوی ونه پرې کړه دننه به کې زکریا علیه السلام هغه هم ذبح کړو ګویا کې په اره باندې ویرېبلی او دغه شانې د یحیی علیه السلام سره داسې کړو. او دې باره کې خو دا تاریخدان دا وایي چې یحیی علیه السلام چې کله شهید کړو نو د دوی وینه نه ودرېدله وینه مستقل روانه وه چې قبر کې به کېږو د وینه قبر به ډکېدو د وینې نه. نو په دغه وخت یو بادشاه یو خونخوار ظالم په دغه قوم باندې حمله وکړه او دغه شان تر څو پورې چې دا وینه نه وي ولاړه هغه پورې به ستاسو دا انسانان چې دی قتلو او هغه پورې کسان قتل کړل او وینه بیا هم نه ودرېده. نو یو کس پسې رالی نیکه وي د یحیی علیه السلام لاس ته ودرېدو چې ته د الله پاک نبي او که ته یو بل څه چې ستا په وجه باندې دونه انسانان په زرګونو لاسونه پرېوځي او صرف ته یو پروت دلته یو کس مړی دی خو لاسونه پرېوځي او هغې دا خبره منلې ده چې تر څو پورې دا وینه نه ولاړه هغه پورې به د انسانانو لاسونه پرېوځي. هغه ټیم کې به د یحیی علیه السلام وینه ودرېده نو بیا هغه قتل و غارتګري چې دی بنده شو. نو هغه روایت چې د یو نبي په وژلو باندې الله پاک چې دی 50,000 کسان دغه قوم وژني او بیا د هغه چې کوم وارثان دي د هغه په وژلو باندې الله پاک قوم د هغې په نیمه 25,000 پورې کسان چې دی وژلی کي. نو زبا چې څونه د علماو قتل و غارتګري سیوا کېږي هغې سره نور انسانانو قتلونه سیوا کېږي. دا ټول د هغې اسباب دي. دغه قوم د هغه علاقې د هغه ځي خلک چې دی وژلی کېږي دا د هغه علماو د هغې د قتل د هغې چې دی پاداش کې او د هغې په سزا کې داسې کېږي. د خوروي سزا خو جدا ده خو په دنیا کې الله پاک د هغې اثرات داسې ښیي. ظلم چې دا هېڅ کله هم چې نه پټېږي. ظلم خپل وینه خپل رنګ په دنیا کې راوړي ظلم خپل بدل په دنیا کې اخلي او آخرت کې خو دې ډېره لویه سزا ده.